فرمای څوک چې الله ته قرض حسنه ورکی، قرض حسنه نه مراد ده زکات ورکی یا د باندې څه واجب وي هغه ورکی، فرمای الله به دته 100 چند زیاتو فرمای هغه هم حیا ور زیات دی. علما فرمای دا قرض لفظ الله ولې استعمال کړو؟ الله خو قرض اخیستلو نه پاک دی. قرض خو هغه سړی علي چې چاته حاجت وي، الله خو اخیستو نه پاک دی، هغه خو حاجتمند نه دی. نو دا یقرض الله قرض ټکی الله ولې استعمال کړو؟ فرمای دی لجاته زمونږ عقلونه دی ته ور رسی چې یاره فلانی ته مې قرض ورکړی دی پیسې به راکوي، پیسې مې فلانی ته باندې ځکه ته ماته دا کار وکړه چې څنګه پیسې ماته میلاو شي زه به یې تاله درکړم. دا قرض کې مونږ یقین وي چې فلانی به مونږ ته راکوي. نو دی لجاته الله دا قرض ټکی استعمال کړه چې ای زما بندگانو ما په لار کې ورکوئ نو قرض شانته به زه تاسو ته واپس درکوم. خو که عقل وال پې پوهېږي ما عزت مندو غوره میاشت بختوره میاشت عزت او شرف والا میاشت دی. نو په دې میاشت کې کوشش کول پکار دی چې سړی ښه زیات عبادت پکې وکړي، خپل رب پکې راضي کړي، اعتکاف کوشش وکړي چې اعتکاف وکړي. جون تیریږي لګیا دی، خدای خبر چې بیا به مونږ 2024 کې رمضان میلاو شي که به نه شي میلاو. اوس موقع الله په لاس را کړی دی نو نه دي ضایع کول پکار. بل دا ځان سره یو ټایم ټیبل جوړول پکار دی چې یاره دومره ځل به زه سبحان الله وایم، دومره ځل به زه الحمدلله وایم، دومره ځل به زه الله اکبر وایم، دومره ځل به زه لا اله الا الله وایم، او دومره وخت به زه درود شریف ته پاره وباسم. دا ټول کارونه په چلته پیرته په ولاړی په ګرځېدا په هر صورت کې دی چې تا په لاس کې کاونټر یا تسبیح دا ټول کارونه دی کېدای شي. خو دې طرف ته لږ د مسلمان توجه کول غواړي چې مسلمان لږ دې طرف ته متوجه شي. نو ما عزتمندو دا یو خپل ټایم ټیبل جوړ کړئ ځان سره. داسې کوم خلک قرآن ویلی پکار دی چې قرآن تلاوت په کثرت سره کوي. دې میاشت ته یو شرف الله دا ورکړی دی. حضرت موسی کلیم الله علی نبینا علیه السلام فرمای الله دې میاشت ته 2 نورونه عطا کړي دي. امت محمدیه ته الله رب کریم 2 نورونه عطا کړي دي. یوه الله رب کریم د رمضان نور ور عطا کړی دی دې امت ته، یو قرآن نور الله دې امت ته عطا کړی. حضرت علی رضی الله عنه فرمای که چیرته الله د امت ته عذاب ورکول مقصود وي نو الله به دې امت ته رمضان شانته میاشت نه ورکوله او دې امت ته به د قرآن شانته عظیم الشان کتاب نه ورکول.